من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. د نسوارو اعتراضات په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې نو هغه مختلف قسمه خبرې وکي. بیا د قران بعض داسې الفاظ دي چې هغه ته متشابهات ویل کیږي چې هغه نه سړی سم مطلب هم اغستې شي او که په خپل ذهن یو سړی بل طرف ته اړي نو هغه نه بل مطلب مړول شي. نو الله تعالی فرمایي چې راسخین فی العلم چې کم خلق علما علم ورکړي دي هغه خلق اغي کدا آیتونه ومر خو اغي په دې کې ډېر خبرې نه کوي دی وای آمنا وسلمنا مونږ په دې دا تسلیم کړي دي او مونږ په دې باندې ایمان وروړي دي بس چې دا الله طرف نه دی زمونږ په دې باندې ایمان دی. او د دې خلکو نور کار سي دی سره چې کله دا علم وګوره دی په قبر کې ځان نه غورځي کبرجن کیږي نه تکبر کوي بلکې سو عاجزی انکساری ځان کراولی الله ته وړاندې کوي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ای الله وی زمونږ وړونه د هدایت نه پس ته واپس ماړه گمراه طرف ته او خپل طرف نه په مونږ باندې رحم وکي او الله ته بهتر ورکون کې. نو دا د هغه راسخین فی العلم الفاظ وی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل امت ته د خودن کې د پاره دعا کوي اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وی الله د زړونو اړون کیا زما د زړه قائم کی په دی ایمان باندې اسنا چرته ته زما د زړه واړو زو واپس بل طرف ته لاړ شم. دا د الله په اختیار کې دی هدایت د الله نه علاوه څوک چاله نشي ورکولی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بچ کله دعوت او چلو اب ډیر زیات خپه شو او الله یو ګوروي دومره مې دی خلکو له دعوت ورک دی دین طرف ته نه راوړي وی دا الله رسوله الله تبارک وتعالى فرمایي چې زما حبیبه ستا کار صرف ابلاغ دی ته پیغام رسول دی نور کار زما د هدایت بزور کوم چاله چې غواړم هدایت په ملو شي او چې چاله نه غواړم بس هغه د جهنم په اور کې سوځي. نو دا هدایت چې دی هغه د چا په لاس کې نه ها داسې کې دی شي چې یو سړی داسې مؤثر وي چې هغه سره یو انسان کینی نو دا هغه په هغه الفاظو کې دا هغه په هغه تقریر کې دا هغه په هغه جبه کې الله دومره تاثیر پیدا کړي چې د انسان زړه ته هغه خبره کوشي نو بیا هم هغه کې هدایت ته چون کې الله تعالی دی خدا یو سړی د سبب جوړ شوی دی. دعا غواړي هر ټیم کې د دعا ډیر عجیبه برکات وي. بعضی وخت کې داسې حالت په انسان باندې راشي او بعضی موقع داسې الله د انسان لور کې چې هغه کې د انسان دعا نه رد کېږي دعا قبليږي چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نو دا بعضی مواقع چې د انسان هغه دعا بالکل نه رد کېږي هغه څلورو کسانو کې یو کم چې ولاړ دی هغه کې یو مصعب ابن عمیر دی دویم په هغه کې مصعب ابن زبیر دویم په کې عبد الله ابن زبیر دریم ملک عبد الملک ابن مروان او سلورم عبد الله ابن عمر صاحب دی. دی یو ځل بیت الله نه طواف کولو نو په خپلو کې وی چې د چا په زړه باندې څه تمنا څه آرزو څه دعای بس الله ته پیش کړي. دی لاړ یکن یمانی ته چې هلته ودرېد بیت الله ته مصعب ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی الله وی مال تر هغه وخت پورې مرګ رانواله تر کم وخت پورې تازه د عراق گورنر کړی نه يم او تر هغه وخت پورې مرګ رانواله
چې زما په نکاح کې دو بیبیانې وي، یو سکینه بنت حسین رضی الله تعالی عنہ او دویم حضرت عائشه چې کومه ده حضرت عائشه بنت طلحه چې کومه د عائشه رضی الله تعالی عنها رویروا. شکل صورت کم د دې پشانته، په اخلاقیاتم د دې پشانته، او مور عائشه رضی الله تعالی عنها سره ډیره زیاته نږدې پاتې شوی وه. نو په دې وخت کې مور عائشه رضی الله تعالی عنها نه د حدیثو درس دکه، دې ته نه تفسیر زده که، او په تقوا کې په خپل د وخت د زمانې په ښځو کې دې نه نیک او دې نه پرهیزګاره ښځه بله نه وه. او چې کومه بیبي بله غوښتې وه سکینه بن حسین رضی الله تعالی عنها، خو د پیغمبر بچی وه، د هغه وینه وه، د هغه نوسی وه، نو داسې هغه هم صاحب نسبت وه. نو په هغه وخت کې هم د هغه نیکانو خلکو په اړه کې هم د دې نیکانو بیبیانو هغه تمنا وه، هغه آرزو چې یاره دا پاکه بیبي د زما په نکاح کې دی راشي، ځکه د حدیث زده کړی دی، د تفسیر زده کړی دی، دا بالواسطه په واسطې سره د پیغمبر شاګرد ده، ځکه چې مور عایشه رضی الله تعالی عنها نه دې ډېر څه زده کړي دي. نو د خلکو خواهش به دې ته دا و. نو تاریخ لیکي وی د دا دعا الله قبول کړه. او بیا د مصعب ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې شوه. دا د خلکو په زړه کې هغه خواهشات دي. ګورئ زمونږ د نوجوانانو څه خواهشات دي. هغه ښځه چې کومې په سر باندې لوپټه نه وي، هغه ښځه چې کومه عیاشه وي، هغه ښځه چې کومه داسې ګرځي چې هغې په ځان باندې ظاهرا زینت ظاهر کړی وي، او دننه که هغه د ګناه کار هم کوي نو خیر دی کوي دی. خو چې داسې ښځه ماته میلو شي چې د دنیا ډول ډال د هغې ډېر زیات نن سبا د نوجوانانو سوچ دا دی. دا ولې؟ ځکه د هغې سوچ فکر دې طرف ته راوړېدلی چې ټوله ورځ دوی دا شیزونه ګوري، پردی زنانو ته ګوري په موبایلونو کې، د هغې هغه ډول سینګار ته ګوري. هغه که خپله بیبي ډېر هم نیکه پاکه وي، خو دا سړی به بیا هم هغه طرف ته میله کېږي، دی به بیا هم هغې طرف ته ځي، ځکه چې شیطان د ده په زړه کې هغه یو خباست ایښی دی، د په زړه کې هغه یو ګند ایښی دی. یو کس خبره کوله، وی یو سړي نکاح وکړه، نو هغه وی یاره وی ما نکاح کړې ده، په خپله خوښه باندې مې کړې ده، پس د دې نه بیا هم ماته نورې زنانه ښکلې ښکاري. نو کس ورته وی ګوره وی کله انسان کې حرص او لالچ پیدا شي، نو شیطان په هغه انسان کې داسې یو خباست او ګندګي پیدا کی، د کور نه بار که د لارې سپی وي هغه به هم هغه ته ښکلې ښکاري. نو هغه حرص په دې انسان کې پروت دی. نو چې څنګه د انسان سوچي هغه شانتې معامله دې سره کېږي، او د دې بیا نقصان څو شي چې دا بچی ته د دې غیر اخلاقي شیزونو نه ته منې کې، چې را اخلاقیاتو کې د فرق راغلی دی، تربیت دې څنګه روان دی، بچی تا سره موبایل دی دا دومره د کم ځای نه راغلی دی، تا له خو زه د جیب خرچه در کوم 100 روپۍ در کوم، 200 در کوم، د میاشتې د 1000 روپۍ در کوم، 2000 روپۍ در کوم، ته د 50,000 شپېتو موبایل څنګه اخلي؟ ته د کم ځای نه پیدا کړی دی. هغه تربیت دومره حد ته لاندې وغورځېږي که بیا ته سبا بچي نه تپوس کوې نو هغه دیر کې چې کومه معامله شوې ده، هلک راپاڅېدلی مور و پلار یې وجلې دي، بیا به ورځ تر ورځ هم دقه شانتې ګورئ، ورځ تر ورځه به د دې نه بدتر ګورئ، ځکه چې بچي نه تپوس نشته، او که تپوس کې نو هغه بیا تا پسې نښلي. نو د دعا اثرات ډېر زیات، دعا په بعضې وخت کې ډېر لوی اثر غورځي او فورا قبلیږي. دویم عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دا دعا کوي، وی الله وی د وخت نه مخکې، د مرګ نه مخکې ما د حجاز حاکم جوړ کې. او دریم ملک ابن عبدالله ابن مروان دې سوال کوي، وی الله وی ما ته د مشرق او د مغرب بادشاہت راکې. او دریم نمبر چې کله سوال کوي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ، ای الله وی ما له تر هغې پورې مرګ مه راوله چې تر څو پورې زما په ژوند باندې تا ماته جنت نه واجب کړی. دا خلک دعاګانې کوي. نو تاریخ لیکي وي چې دوی دا کمې دعاګانې غوښتې دي، وي الله د دې ټولو دعاګانې قبولې کړي دي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ یو ځل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ناست دی، په دې وخت کې یو کس راځي تپوس کوي، وی چې وی د انس یو ترور ده، وی هغې یو غلام یې له غاښونه مات کړي دي،
وی فیصله پیدا شو چې د دې غاښونه به ماتیږي ځکه هغه خلک ډېر کلک دي دا نه معاف کوي هغه وی قصاص په بدل کې به قصاص اخلي د قرآن فیصله هم دا ده چې چا سره قصاص څه دی وکړه هغه شانتې معامله به ورسره کې د هغې نه به زیات هم نه کې د هغې نه به کم هم نه کې حضرت انس رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله رسوله زما ترور نه به هم قصاص اخیستلی کېږي د هغې غاښونه به هم ماتېږي وی او انس وی دا خو د قرآن حکم دی وی ای د الله رسوله وی د چا په قبضه کې چې ستا ځان دی او زما ځان دی ته چې چا برحقه پیغمبر پیدا کړی زما د ترور غاښونه به نه ماتېږي دا په اعتراض نه دی کړی نه چرته د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د فیصلې خلاف ورزي کړې ده بلکې د زړه هغه توکل په الله باندې چې الله به یو داسې فیصله کوي نو هغه خلک بیا رستو کې راضي شو نو هغه خلکو بیا هغې له سزا ورنکه معافې که چې سزا یې ورنکه معافې که په دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لو اقسم بالله لابرأه وی بعضې داسې خلک دي وی چې د الله تبارک وتعالی په ذات باندې قسم وخوري وی الله د هغه د قسم لاج وساتي او د هغې هغه فیصله هغه شانتې وکړي نو د هغه د دعا برکات دي عبدالله ابن مبارک رحمه الله ډیر لوی بزرګو دی خو په حدیثو امام الحدیث دته ویلی کېږي امیر المؤمنین فی الحدیث دته یادېږي او دا د یو بادشاه نوسی و بیا په بدو ردو راوړېدلی او بیا چې کله توبه وایسته نو لوی شیخ لوی محدث ته جوړ شو هر کال به په سوونو خلک حج له فری بوتله او فری به راوسته ټوله خرچه تر دې پورې چې د هغې هلته کې ماشومانو څه شاپینګ به یې کوله اب هم عبدالله ابن مبارک رحمه الله کول یو ځل قحط سالی راغه په مکه مکرمه کې یو هفتې پورې خلک بهر روزي صلات استسقا کوي الله نه دعا کوي چې الله باران ووري داسې دعاګانې غواړي باران نه وریږي تر دې پورې چې یو هفته شو ټول خلک عرفات میدان ته ووته د عرفات په میدان کې دا خلک ناستې دعاګانې غواړي خو دعا نه قبلیږي باران نه وریږي الله خفه دی په دې وخت کې عبدالله ابن مبارک رحمه الله یو کس وکته داسې غریب شانتې و کپړې هم سمې نه وې سر یې به بر صبرو سجدې ته چې څنګه ښکته کېده نو دعا کوي الله وی تر څو پورې د باران نه یې ورولی زه به د سجدې نه سر نه اوچتم چې دې سړي سر ښکته کو تورې رویځې راځي او بارانونه وریږي داسې په شیبو باران ته به وې که دې وخت کې چې هغه د کوزو هغه خولې کولو کې بارانونه وریږي چې د سجدې نه سر اوچت کو عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورپسې روان شو چې دا ولی څوک دی دا زبرګ څوک دی کله چې لاړه روان دی عبدالله ابن مبارک رحمه الله چې وی کتن یو کور ته ننوتو هغه کور د هغه سړي دی چې کم غلامان خرڅوي سحر عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورځي ورته وایي تا سره غلامان شته وي ټول راته وړاندې کوي یو غلام پکې اخلم ډېر شي ورته وړاندې که وی دې کې کس نشته وی بل شته وی یو را سره شته وی ډېر بیکاره دی وی ډېر منحوس دی چا سره خبرې هم نه کوي نه د کار دی وی هغه راته وښیې چې وی کتو ما هغه کس ورته وایي دا د پسو اغستې دی وي په 100 دیناره مې اغستې دی او وی دومره تې تنګ یم که څوک راله 10 هم راکوي ام هم وله ورکوم عبدالله ابن مبارک رحمه الله وله د هغې په 8 چنده زیاته ورکوي دا واخله چې کله را روان شه دا کس ورته وایي وی زه خو د کار نیم وی ولې دې په ما دومره پیسې ورکې او ورته وایي وی ته زما آقا یې زه ستا غلام یم عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورته فرمایي او د عبدالله ابن مبارک صاحب څوک دی ګورې ډېر لوی محدث دی ګورې داسې محدث چې کله د وفات حالت راځي نو طالبان یې وایي عبدالله ابن مبارک رحمه الله وی ځمکې ته ښکته شو او وی دومره یې وجړل چې دې نه پس ته به ما سره څه معامله کېږي هسې نه دا هر څه مې الله ته قبوله نه وي وی خپله ږیره به یې په ځمکه باندې راښکه خپل مخ به یې په ځمکه راښکو وی الله وی زه ستا ډېر ګناهګاره بنده یم دا عبدالله ابن مبارک رحمه الله نو چې کله راغو ورته زه ستا غلام وی ته زما آقا وی مطلب وی ته ما ازادې وی زه د ازادوم وی ته ازادې نو د هلک 2 رکاته وکړه چې کم غلام وی الله شکر دی وی د یو بنده نه چې بنده آزاد شي هغه ته دومره خوشحالي وي وی ربه وی چې کم سړی ستا د هغه قهر او د عذاب نه آزاد شي د جهنم نه آزاد شي جنت ته داخلېږي وي د دې سړي به څه خوشحالي بیا ورته عبدالله ابن مبارک رحمه الله وی
لکه وی تاسو ولې واغستم نو عبد الله بن مبارک رحمه الله ورته فرمایي وی زکه مې واغستې وی چې بل ورځ مې ستا یو ولایت کتلې دی چې تا دعا ته سر ښکته کو سجدې کې دی وی چې الله تر هغې به سر نه اوچتم تر څو باران نه وي شوی نو الله باران وته د الله ډېر نیازبین ولي نو دا هلک وی ماله بیا د 2 رکعاتو اجازت راکړه 2 رکعات یې وکړه لاس اوچت کو وی الله وی ګوره وی 13 کالونه دا زما او ستا راز و چې چاته به زما راز نه ښکاره کې او الله ما خو تا نه واده اخیستې وه چې کله دې زما راز فاش کو په هغه ورځ به ماله مرګ راولې لاسونه یې همداسې نیولي دا هلک هلته راپروز وفات کېږي عبدالله ابن مبارک رحمه الله په دې وخت کې معمولي شانتې کپړه او معمولي شانتې کفن رالی او دې سړي له ورکې جنازې مونځ کې دفن کوي عبدالله ابن مبارک رحمه الله وی د شپې چې وده شم خوب کې مې د دواړو جهانو سردار وکتو ورسره یو بل سړی وی ما ته وی تو خو څه ډېر ناکاره سړی ډېر عجیبه سړی وی مې دا څوک دی وی زه ستاسو پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یم او دا بل چې دی دا ما سره ابراهیم خلیل الله دی مې د الله رسول څه جرم مې کړی دی وی د الله یو ولی هغه الله سره ملاقات لراتله تا په دومره بیکاره ټوټه کې هغه له کفن ورکه وی زر چې پاسېدم وی لاړم ښکلې کپړه مې وروړه هغه له مې پکې کفن دفن واپس ورکو بیا مې په هغې کې دفن کو نو دا هغه خلک دي چې کم الله ته نږدې دي او دعا د دعا بعضې اثرات دي اما محترمو مونږ وایي دعا هم نه قبلیږي ته خو وغواړه الله نه الله ولې نه قبلی او دعا وغواړه الله نه په حاضر ذهن کې وغواړه ته چې اوس دعا غواړې یا الله دا پلانې راکړې رپټ دې کړی ځان له بلکل هغه سړی چې په پرچه ځان ته سولېږي په یاد یاد کړي چې الله دا راکې دا راکې دا راکې نو دا ګوره یو سړی چې کله یو بل کس مانوسه کوي نو هغه ته څه وایي اول د تعریفونو نه شروع شي یاره تا کې دا صفات ډېر زیات دي هغه خوشحاله شي چې دې سړي خو زما صفات بیان که بیا ورته وایي الله ته ډېر ښکلی پیدا کړی نور هم خوشحاله شي چې وګوره زه په صورت هم ښکلی یم بیا د هغه نور صفات زیاتو کي چې وګوره یاره جامه پیزار مې هم ښکلي دي اخلاقیات مې هم ښکلي دي مال دولت هم الله را کړی دی نو سړی د ده نه خوشحاله شي نو ده سره د هغه هم قلبي مینه پیدا شي د زړه یو تعلق ورسره پیدا شي نو ته چې الله نه سوال کوې چې یا الله مال راکړي مال پلانې راکړي او د الله صفات نه بیانې او د الله هغه کم قدرت ته هغه ځان ته مخې ته نه ږدي نو الله به څنګه ستا دعا قبوله کړي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایي یو سړی راشي وی حرام خوري په خېټه کې حرام پراتی وی سرواله برواله راشي وی په جسم چې کم لباس دی وی هغه د حرام وي او وی دا هغه ټول ارڅه د حرام وي فانا یستجاب لها وی د دعا به څنګه قبلېږي چې ټول ځان په حرامو کې ملوث کړی دی نو دعا چې الله نه غواړي نو د حاضر ذهن په وخت کې غواړه ذهن حاضره وه الله ته نو الله به د دعا قبلی ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد والله خو هغه ذات دی چې د قیامت په ورځ باندې به ټول خلک راجمع کوي او په دې کې هیڅ شک نشته او الله د خپلې وعدې خلاف ورزي نه کوي انسان ډېره وعده خلاف کوي خو الله چې کومه وعده کړې ده او دا کلام برحق دی دا الله کلام دی په دې کې چې کمې خبرې دي همدا به واقع کیږي قیامت په ورځ چې کله احوال لګي څومره د دنیا مخلوق دی په قرآن مجید کې یو آیات دی ولدینا مزید یو ځل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت جبرائیل امین نه تپوس کوي د مزید په باره کې نو هغه داسې په یو حساب سره غټه شیشه چې وي مطلب د دروازې عمره شیشه نو هغه داسې مخې ته کېښووي د الله رسوله وی دا ټول چې کم دی دا ټول وی دا مزید دی نو په هغې باندې داسې څنګه دا مچ چرته غولو کې دا معمولی شانته یو ټاکی راشي نو وی دا ټاکی چې کم دی نو دا مزید دی او دا ټول چې کم دی دا د الله غ عالم دی نو دا څومره دی نو حضرت جبرائیل امین وی یو ځل وی الله ته ما وی الله زه په دې مزید کې کتل غواړم چې دا کم خلک به د قیامت په ورځ هلته راجمع کېږي وی الله راته وی ای جبرائیل امین وی لاړ شه وی ښي طرف ته لاړ شه وی زه چې کله ښي طرف ته لاړم
نو وی زر کاله مسافت مې وکړو. حضرت جبرائیل علیه السلام وزرې دومره غټې دي وی که هغه یو وزره کولو کې نو دا دویمه به په دې دنیا کې په مشکله کولو شي. او دکه شانتې اویا وزرې د جبرائیل امین. نو وی ټولې وزرې مې کولو کې وی چې کله مې سفر وکړو وی زر کاله مسافت مې وکړو د دې بل ګوټ مې معلوم نک. وی بیا راته الله تبارک تعالی وی چې دې بل طرف ته لاړ چې ټولو طرفونو ته وګرځم د دې اخر حد ما پیدا نه کو. نو جامع الناس اليوم لا ریب فیه. هغه ورځ کې شک نشته چې ټول خلک به راجمع کړي. تمام محترمو په دنیا کې الله سره محبت کول پکار دی او الله د محبت لایق دی. کله چې الله سره د په دې زړه کې محبت پیدا شو نو دا دنیا ټوله د الله ده. یقینو که دا دنیا به ټوله تا پسې راځي. خو که چرته تا د دنیا رئیساره که الله دې پرېښه نو په دې وخت کې به الله تا پرېږدي نه به د دنیا شي آخرت کې به د هېڅ ځای نه. نو په هر وخت کې الله خوشحالول دي او چې کم هغه ورځ چې شک پکې نشته نو دی له تیارې کول پکار دي. فجاعتن مرګونه په انسانانو راځي، کله واړه کله لوی، کله همزولي، کله مشران، کله کشران، بغیر د سبب او د امراضو د وجې نه لاړه. چې هغې لاړه هغې حساب کتاب شروع شو. مریشي رضی الله تعالی عنها یو کس تپوس کوي وی جنت ورته وی چې قیامت کله دی؟ وی من ماتت فقط قامت قیامته. وی کم سړی مړ شو بس د قیامت شروع شو. الله دې موږ له په دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. یو ملګری فرمایي وی کله یو سړي ته داسې مرض وي چې هغې نه مري او په ده باندې د غسل ضرورت نو دی به څه کوي؟ نو تیمم دی وایي. کله د اوبه پیدا شوې ګرمې اوبه نو په هغې باندې چې ده ته ضرر نه رسي نو بیا دې پې وجود پاک کړي. یو سپی کله اوبه ګنده کړي نو د دې څه حکم دی؟ په حدیث کې دوه قسمه روایت راځي. یو داسې چې کله سپی په لوښي کې خوله ووهي نو حدیث کې راځي وي 9 پیره به لوښي ووینځي، هغه هر څه به ترې توی کړي او 1 پیره به یې په خاورې وینځي. خو دا د ابتدا دور و. په عربو کې خلکو کې دا دستور و، دی به د سپو سره ډېره زیاته مینه کوله. نو په هغه وخت کې د الله رسول د سپو قتل کولو حکم ورکړو چې دا سپي قتل کړي. خو چې کله بیا وروستو د دې د زړه نه د سپو هغه محبت لاړه نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښکار دپاره د سپو اجازت ورکړی دی. نو بیا ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې کم نه زیات احادیث د پیغمبر نقل شوي دي او د دې خپل عمل هم دا او د امام ابو حنیفه امام مالک رحمه الله د هغې قول هم دا دی چې کله کم لوښي کې سپی خوله ووهي نو هغه لوښی 3 پیره ووینځه هغه لوښی پاک شي. او که چېرته سپي د نه کپړې ونیوي نو کپړې چې کله درنه ونیسي د سپي لعاب ګنده دي نو چې څومره کپړې نیولې دي هغه ځای پکې ووینځه. مونږ نه اکثر خلک وي تپوس کوي چې ایمان څه شیز دی نو دې ته به مونږ څه وایو؟ ګوره ایمان اصل کې تصدیق ته ویلی کېږي د هغه خبرو چې کم قطعي طور باندې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نه ثابتې شوي وي. او ایمان چې کم دی نو هغه اقرار باللسان و تصدیق بالقلب او عمل ته ویلی کېږي. د ژبې اقرار ته، د زړه د تصدیق نه، او چې انسان داسې اعمال کوي چې هغه د مؤمن اعمال وي، د مسلمانانو اعمال وي، د ګناه نه ځان ساتي، د سود نه ځان ساتي، د حرامو نه ځان ساتي، بې نمازۍ نه ځان ساتي، زکات ورکوي، روجې نیسي، حج، دا هغه ارکان دي د دې ټول. بیا اجمالا تفسیر چې کله په روایت کې راځي حضرت حدیث جبرائیل کې حضرت جبرائیل علیه السلام راځي وی مل ایمان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو تعلیم ورکوي ایمان څه شی دی؟ وی ان تؤمن بالله. پهلنې په دې کې چې کم هغه یو صفت دی به دی چې په الله به د ایمان وروړي دا د مؤمن صفت دی. وملائکته په ټولو فرشتو باندې تفصیلا او چې کم فرشتې مونږ ته د هغې نومونه معلوم دي هغې باندې ایمان وروړل نومونو سره، لکه میکائیل شو، جبرائیل شو، اسرائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، په دې باندې ایمان وروړل. ورسوله ټول چې څومره شاته انبیا تیر شوي دي په ټولو زمونږ ایمان دی. وکتبه چې څومره